السلام علیکم ملګرو. د مولانا فضل الرحمن صاحب د امریکای یوم ازادۍ په تقریب کې په شریکت باندې یو طبقه دومره پریشانه ده لکه مولانا فضل الرحمن صاحب چې د دوی کور ته د بغیر اجازه ور داخل شوی. الکه د امریکای یوم ازادۍ په تقریب کې شریکت کړی دی، ستاسو کور ته خو نه دی در داخل شوی چې دومره پریشانه یې او دومره غمزده او په تکلیف کې. مولانا فضل الرحمن صاحب یو عالمی سیاستدان دی، د هغه تعلق د هغه واسطه دا به د هر چا سره راځي، دا به د امریکای سره هم راځي، دا به د برطانیه سره هم راځي، دا به د افغانستان سره هم راځي، دا به د نر سره هم راځي، دا به د ښځې سره هم راځي، دا به د هندو سره هم راځي، دا به د سیک سره هم راځي، دا به د عیسائی سره هم راځي. مولانا فضل الرحمن صاحب ستاسو د لیډرانو غوندې چمچګیر او غلام لیډر نه دی. د امریکای په ازادۍ کې شریکت دا جرم نه دی، بلکې د امریکای چې په دنیا کې کم ظلم شروع کړی دا، کم خونریزي شروع کړی دا، کم بربریت شروع کړی، په هغې باندې خاموشي ظلم دی، جرم دی. لکه څنګه چې د پاکستان تمامو لیډرانو او بالخصوص هغه یوه طبقه چې د ګډا واله دي، د هغوی مشر په دې باندې خاموشي اختیاره کړې ده. په فلسطین کې چې کوم ظلم روان دی او په نور په دنیا کې چې کوم ظلم شروع دی، د امریکای شروع کړی دی او د دوی د قیادت د لاندې شروع دی. په دې باندې خاموشي لکه څنګه چې دغه بې غیرتو حکمرانانو او دغه بې غیرتو سیاسي لیډرانو خاموشي اختیار کړې ده. د امریکای د ټرمپ د انتخاباتو د ګټلو نه مخکې دوی ټول ورسېدلي او مبارکیان یې ورکولې، او نن چې هغوی کوم ظلم شروع کړی دی نو په هغې باندې خاموشي اختیار کړې ده. اصل ظلم دا دی، مولانا فضل الرحمن صاحب یو عالمي لیډر دی، د هغه به د هر چا سره تعلق هم راځي، ناسته هم راځي. نو مولانا فضل الرحمن صاحب ته موږ سلام پیش کوو او دغه شانتې زموږ مشرانو هم مخکې که تاسو د انبیا دور ته لاړ شئ، صحابه کرامو دور ته لاړ شئ، نو هغوی هم تعلقات ساتلی دي د هر چا سره، د هر مذهب سره، د هغوی دعوتونه قبول کړي دي، هلته ورغلي دي، د یهودیانو سره چې کوم دی معاملات کړي دي، تجارت یې کړی دی، معاهدې کړي دي. نو مولانا فضل الرحمن صاحب دا هم یو د انبیاء وارث دی او د صحابه کرامو غلام دی، د هغوی په طریقه روان دی، د هر چا سره به تعلق راځي، د هر چا سره به ناسته پاسته راځي. یو عالمي سیاستدان دی، خو د خلکو نه د دو شهرت دا نه برداشت کیږي. او موږ دعا کوو مولانا فضل الرحمن صاحب ته چې الله رب العزت دی حفاظت وکړي، الله رب العزت دی په عمر کې برکت واچي. او نن سبا د سوشل میډیا دور دی، هر مسلمان ته پته ده چې په دنیا کې څه روان دي، هیڅ څوک هم جاهل نه دی، په دین هم پوه دی، په اسلام هم پوه دی، او د علماو سره کینی او پاسیمه صرف دغه طبقه ده چې دوی په جهالت کې پرته ده، نه د دین نه خبره ده، نه د دنیا نه خبره ده، سیوای د ګډا نه بل هیڅ نه ورځي.